عزتمنو قدرمنو مسلمانانو رونو، شیطان په هغه چا باندې مسلط کیږي چې څوک د الله جل شانه د یاد نه غافل شي. کوم کس چې د الله جل شانه د یاد نه غافل شي، شیطان هغه مسلط شي. او مسلط مطلب داره چې بیا چې څنګه شیطان غواړي هغه چې د انسان گمراه کوي او چلی. اسی چې کله بنده د الله جل جلاله ذکر کوي نو د شیطان دا وس نشته دی چې انسان گمراه. او د دې خبرې دلیل د قرآن پاک آیت. قرآن کریم کې الله جل شانه د شیطان د قول حکایت کوي. فرمای ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم. زما پتا سبحانه زور نو. ما کان لی علیکم من سلطان. شیطان په ورځ د قیامت هغه خلکو ته وایي چې چا د هدایت لاره، صراط مستقیم، د دین اسلام لاره، د الله او د الله د رسول لاره، د قرآن کریم لاره چې دا یو لار ده، دا بریخي وه او په غلطو لارو چارو باندې سرو. وعلى الله قصد السبیل ومنها جائر. اللہ جل شانہ پر ایک ہی راستہ سیدھا پڑتا ہے اور راستوں میں ٹیڑے راستے بھی ہیں، لیکن چې کله سړی په هغه سمه لار روان شي نو الله ته رسي، او چې کله په کږو لارو باندې روان شي نو بیا د الله نه لرې کېږي. نو شیطان به په ورځ د قیامت دغه وایي ما کان لی علیکم من سلطان. سلطان هغه دلیل ته وایي چې په هغې کې زور وي او انسان هغې ته مجبور شي او په هغې پسې روان شي، او دغه د تسلط ویلی کېږي. یعنی شیطان وایي چې زما په تاسو باندې زور نه چلیږو، تسلط مې نو. الا ان دعوتکم، دومره خبره وه چې ما تاسو ته دعوت درکړو. او شیطان چې چاته دعوت ورکوي نو هغه ښکاره نه راځي، هغه پټ وي. او داغه دعوت دومره کمزوری دی لکه د جولاګي جاله، دومره کمزوری دی. هغه په زړه کې وسوسه اچوي، دا د هغه دعوت. لیکن دغه انسان بدقسمته دا دومره کمزوری دلیل له شیطان اومني. فاستجبتم لی، پھر تم نے میری دعوت کو قبول کیا. بیا تاسو زما غ دعوت قبول کو، دغه وسوسه م قبول ک. فلا تلومونی، ما ملامت کوي، ما ولوموا انفسکم، خپل ځان ملامت کو چې ته زما په وینا پسې چې هغه د وسوسې په شکل کې و په هغې پسې روان شي، ما زور نه چلیږو. بهرحال د شیطان په انسان باندې هغه زور نشته دی چې دی په ورځ د قیامت د الله جل شانه په وړاندې دا معذرت وړاندې کی چې یا الله زما زور نه چلیدو، زما وس نو، زه شیطان نیولی وم. ځکه چې د شیطان هغه انتهایی کمزوری دی، او زوري هغه وخت بیا چلیږي چې کله انسان غافل شي. او دا غفلت د انسان د خپل طرف نه دی، دا د خپل طرف نه دی چې کله دی د الله جل شانه د یاد نه غافل شي. د الله جل شانه یاد سره وحی، د الله یاد قرآن کریم، د الله یاد دین اسلام، د الله جل شانه یاد ذکر الله، د الله جل شانه یاد د واعظ د عالم خبره، د الله جل شانه یاد امر بالمعروف نهی عن المنکر. او ډومبه حضرات محققین علما صوفیا ذکر کوي چې د الله نوم سړی غشتل فریدي. بس مونږ چې موږ کو په سر کې د الله نوم اخلو،
چې روزه نیسو په ابتدا کې د الله نوم اخلو، چې زکات ورکو په سر کې د الله نوم اخلو، چې حج کو په ابتدا کې د الله نوم اخلو. د څلور عبادات د دین ستنې دي. که چېرې دینه د الله جل شانه نوم لري شي نو مز پاتې نشي، روزه پاتې نشي، حج پاتې نشي، زکات نشي. تاسو کوي علماونه تپوس چې کوم یو سړی موزو کو نیت نو د موز او نیت څه ته وایي؟ نویت ان اصلی لله تعالی، نویت ان اصلی صلاة الجمعہ للہ تعالی، میں نیت کرتا ہوں کہ میں جمعے کی نماز خالصتاً اللہ کے لیے پڑھتا ہوں. نویت ان اصلی الفجر صلاة الفجر للہ تعالی، د سحر مز د الله د پاره کوم. نویت ان اصلی صلاة الظهر لله تعالی، زه نیت کوم چې د ماسپښین مز خالصتاً د الله د پاره کوم، دغسې مازدیګر ماښام ماسخوتن. نویت ان اصوم للہ تعالی غدا، میں نیت کرتا ہوں کہ میں صبح روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہوں، ابھی سے میں رات سے نیت کرتا ہوں. د شپې نه ما زه نیت کوم چې زه به دا روژه د الله دپاره نیسم. الله دې روژه کېږي، هسې نه کېږي. که یو مریض ته ډاکټر ویلي چې سهار نه د سبا راختو نه واخله تر نور پرېوتو پورې به نهره تېرې، خوراک څښاک به نه کې، او هغه نهره تېره کا، یو شی خوله کې نه دی اچولی، لیکن نیت یې د روژې نه دی کړی، نو دا روژه نه ده، دا پرهیز دی، روژه نه ده. زکات چې ورکې نو زکات کې بنیت کې چې زه د خپل مال دا برخه وباسم د الله په نوم باندې، که دا نی بیا زکات نه دی. حج چې کې په حج کې بنیت کې نویت الحج نویت العمره لله تعالی، دا الله جل شانه یاد د الله نوم غشتل، دا چې د کوم یو عمل نه اوزي نو هغه عمل الله جل شانه څخه ځای نه نیسي. او دا الله د یاد نه چې کله انسان غافل شي اوس په د شیطان زور چلی، لیکن د خپل ځان شیطان ته په خپل حواله کړي. مولانا روم رحمه الله فرمایي کیست دنیا از خدا غافل بودن، نه زمین و نقره و فرزند و زن. او قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. په کومه ورځ چې به انسان ته داغه مال او داغه زامن فایده نه ورکوي، صرف هغه کس ته به داغه قلب سلیم فایده ورکوي چې چا روغ زړه راړو. او قلب سلیم هغه دی چې هغه د څه دپاره جوړ شوی هغه پکې موجود دی، د الله جل شانه دپاره و، د الله د یاد دپاره و، د الله جل شانه یاد پکې شته، دا قلب سلیم دی، دا روغ زړه دی، دا حی دی، دا ژوندی دی. اذ جاء ربه بقلب سلیم، ابراهیم علیہ السلام الله جل شانه طرف ته متوجه شو په قلب سلیم سره، پاغه کې د الله د یاد نه علاوه بل هیڅ شی نو، پاغه کې شرک نو، ټول توحید او توحید، پاغه کې د الله جل شانه یاد او دنیا بګې نو. او دغه یاد چې کله په مال کې راشي نو هغه د الله ذکر شي. زکات چې ورکې پاغه کې یاد راشي نو دغه زکات د الله ذکر شو. صدقه چې ورکې پاغه کې دغه د الله نوم راشي نو دا د الله ذکر شو، دا عبادت شو. او دغه نوم چې د عبادت نوزي نو هغه عبادت پاتې نشو. مز نه چې ووته نو مز پاتې نشو، روژې نه چې ووچه نو روژه عبادت پاتې نشو. نو عرض مې دا کوله زما عزتمندو چې د شیطان تسلط په دنیا کې په یو انسان باندې نشته. مجھے شیطان نے نہیں چھوڑا جنابت سے پاک ہونے کے لیے، لہذا میں غسل نہ کر سکا. ما غسل نہ کو جنابت کوم ځکه شیطان نه پرېښوم، د شیطان مست نه پرېښوم، د شیطان روژې ته نه پرېښوم، زه شیطان دی عمل ته نه پرېښوم، شیطان دی عمل ته نه پرېښوم. دا عذر هیڅ صورت کې په ورځ د قیامت مسمون، ځکه چې شیطان دا زور نه رسیږي. او کله چې انسان غافل کیږي د الله د ذکر نه، د هغې سبب بیا څه دی؟ د هغې سبب هغه دنیا ده. هر هغه شی چې تا د الله د ذکر نه واړی هغه دنیا ده. ما د مولانا روم رحمه الله بیت ستاسو په وړاندې ولست، هغه فرمایي کیست دنیا از خدا غافل بودن،
ये दुनिया क्या चीज है, दुनिया क्या चीज है। मौलाना रूम रहमहुल्लाह सवालम कई और जवाब मखपल और कई किस दी दुनिया, दुनिया से शे दे अस खुदा गाफिल बुदन दा अल्लाह जल्ल शानहू दा याद न गफलत दा दुनिया ने जमीनो नुकरऊ फरजंद जन न दा प्रॉपर्टी दा जायदाद और ज़मका दा दुनिया न दा नुकरा और न माल और दौलत रुपई पैसे और जर स्पिन जर और सर जर दी और न फरजन औलाद और जामन दुनिया दा और जन न खजा दुनिया दा चे दगा खजा दा अल्लाह जल्ल शानहू पे याद के पे ईमान के पे दीन इस्लाम माने तासर ताउन कई मुआविन वी नो दगा खजस्ता आखिरत पे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम योजल पे यो मौका माने वो फरमाइल दे इंसान पे बदन के 300 शपेत जोड़ू नदी 360 सलासमे अवसितून 300 शपेत जोड़ू नदी। अबू दाऊद के हदीस थे, इब्न माजा के हदीस थे। और ब्या फरमाई चिकल सबाशी दा हर जोड़ पर बदल के पदे इंसान माने सदका दा लाजिम द चेदेऊ की चेदा जोड़ना बंदुन इखलास दा इरागीर भी। और ब्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ढेर मुशफिक और मेहरबान पे उम्मत बानी लेकिन संग जमूंगा रब ढेर मेहरबान दे, ढेर मेहरबान दे। सड़े हैरान शी कुरान पाक ते चिगूरी अल्लाह जल्ल शानहू कुरान करीम की फरमाई मन जा बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा व मन जा बिसय्या फला युज्जा इल्ला मिसलहा। चिचा नेकियों का फलहु अशरु अमसालिहा नु लस चंद ज सेवाकुम लस चंद जागनी की दत सेवाकुम व मन जा बिसय्या और चिचा बदियों का फला युज्जा इल्ला मिसलहा अगर तो सिर्फ यो पयोली कम बस दोमरा मेहरबान रब दे। ब्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिकल सदका फरमायलो सी सड़े सोच को लेशी 300 पे तो सदक़े ज़वर कोम दा होड़े ग्रान शवा नो दा अल्लाह रसूल मुख्तलिफ चीज़ों जिक्र करी माल वर कौल सिर्फ सदका न दा सदका दा अमर बिल मारूफ सदका दा नही अनिल मुनकर सदका दा कुल्लु तस्बीहतिन सदका कुल्लु तहमीदतिन सदका कुल्लु तकबीरतिन सदका कुल्लु तहलीलतिन सदका हर सुबहान अल्लाह वेल सदका दा अल्हम्दुलिल्लाह वेल सदका दा उस चिकल सुबहान अल्लाह वेल सदका दा 300 शपेज़ सुबहान अल्लाह वे रस के और दा जमा पे ख्याल बानी तकरीबन से 8 मिनट के वेले की बस टोल जोड़ने दे आजाद शु। और ब्यादा फरमाई चे स्ता दखपली कोरवदानी पखल के नोड़ई वरकोल द हुस्न मुआशरत पर शक्ल के स्ता मन को हदा स्ता मुहल्लला अक़द निकाह सर अल्लाह जल्ल शानहू ता हलाल कड़ी दा अगर ता मखामख नास्त दा खुराक कोई त नोड़ई उचता के गए ते खुला के वर्ग दग नोड़ई वरकोल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई दाम सदका दा दी सर दिम जोड़ खलासी। साहबा हैरान शु अगैर जो कुछ या रसूल अल्लाह दग नोड़ई वरकोल खुद इंसान शहवत शामिल ले पदे के खुद इंसान शहवत शामिल हाल दा संग सदका शु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जता सुमा तो हुई कि चरे दगा शहवत इंसान गलत जे के इस्तेमालो ले गुनाह व कनो साहबो विचे ओ या रसूलल्लाह वे दगा शहवत से दे पस समझे के इस्तेमाल की जुकुम जे वता अल्लाह जायज करे दे पागी बाने दे त सदका नन सबा शैतान दाम पकड़ के छी और सजमुंग द हुकूमत पदे के लास्ते द खज़ो पबारा के नरम कवानीन या द हुदूद शरीन तिजावस कोल खज़ा खावंदो की समुदा पस म्याश दो म्याश तेरी की ब्या वही जजम पलार कर जन पाते के ब्या बल खावनों की ब्या बलू सड़े खज़ो की योसो काल जतीर शनु हसीन जमील खज़ा दागे नबदे नजर वाड़े यो हराम जनानत आगे तबगूरी आगे सरब ताल्लुकात जोड़ की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई चिकल तपलार रवाने उस्ताद नासाबा पयो जनान बाने नजर प्रे वो तो उस्ताद पजड़ के गलत ख्याल डालो फौरन ददी तलाफी बदे शक्ल के वो ककोर तराशा
د خپل بیبي سره مجامعات وکړه بس، ځکه چې د شیطان د وسوسې هغه محرک دغه وخت کې ماده منویه ده چې هغه د بدن نه وته به اثر ختم شي. نو عرض مې دا کولو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا یو ځل سبحان الله ویل دا صدقه دا الله جل شانه نوم چې کوم سي سره شامل شو هغه به آخرت جوړ شي. کاغه د دنیا شهوات او خواهشات ولینی ما عرض کولو چې دنیا خزانه ده، خزم آخرت جوړیږي. دنیا زامن نه دی چې د زامنو ښه تربیت وکړي، زامنو ته الله نوم وښیي، زامنو ته د دین مسلې وښیي، زامنو ته ښه عقیده وښیي، زامنو ته د دین آداب وښیي، دغه زامن ستا آخرت جوړیږي. او ځمکه چې په هغې کې ښه نیت وکړي او جایز شرعي حدودو کې دننه استعمال کې دا ستا آخرت ګرځي. مال چې په حلاله یو ګټې، په حلال مصرف کې جایز او مشروع مصرف کې صرف کې او د الله جل شانه په نوم باندې په هغې کې د فقراو د ښو ځایونو د لارې د کوی د جماعت د مدرسې د تعمیر انتظام کې دغه مال ستا آخرت ګرځي، دغه مال ستا آخرت جوړیږي. انسان نه پوهېږي نو الله جل شانه په باندې فرض کړي دي، ځکه تا ته وایي چې کله د ځمکه کې فصل وشو نو د هغې نه عشر وباسه، ځکه چې دا ټول غلب ستا آخرت جوړ شي. او که چېرې ته د هغې نه عشر ونه باسې دا ټوله د دنیا شوه د شیطان بارواله. مال تجارت کې په هغې کې د زکات برخه وباسه چې وویسته نو دا ټول مال پاک شو، دا ستا آخرت شو. هغه پاتې مال هم آخرت شو، هغه درته حلال شو، حلال خورې. اوس هغه په خېټه ته چې لاړ شي په هغې کې غذیه نیسي، الله جل شانه تا ته په هغې باندې د عبادت توفیق درکوي او الله جل شانه د هغې حلال رزق په برکت سره تا د معصیات او ګناه نه ساتي. او چې کله هغه ګن په هغې کې شامل حال و هغه ټول هر څه ګنده و، اوس په زړه کې د ګناه محرکات راپورته کېږي. کوم سړی چې هغه رشوت اخلي، هغه سودخور وي، هغه غاصب وي، هغه ډاکو وي، هغه غل وي، هغه چې کله دا مال خېټې ته لاړ شي هغې نه به مختلف قسم ګناهونه پیدا کېږي. لکه څنګه چې انسان پسخورده وکړي او په هغې باندې ګنده مچ کیني او په هغې کې چینجي د هغه نه راوځي او بیا په هغې ګندګۍ کې لږ ساعت پس چینجي پیدا شي. دغسې چې کوم نجس مال په هغې نه د الله په نوم باندې برخه ونه وته هغه ګن جوړ شو. نو عرض مې دا کولو زما عزتمند چې قرآن کریم په دې آیت کې الله پاک فرمایي ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین. تاسو په ذهن کې ګدا ناستی چې دا دنیا د اعمال به لرې کې، دا کاروبار به پرېږدې نو الله به الله جل شانه ته نږدې کېږي. نه، سره د ماله الله ته نږدې کېدی شي، سره د فقر او غربت الله جل شانه ته نږدې کېدی شي. مسلمان په یو حالت کې مایوس نی، فقیر یې الله جل شانه پکړو باندې صبر کو، په دې الله ته نږدې کېږي. د الله جل شانه قرب په مال نه حاصلېږي. مالدار د الله جل شانه د نعمتونو قدردانی کوه، په هغې شکر وباسه، په هغې الله جل شانه ته نږدې کېږي. صحابه کرامو کې مالدار صحابه هم وو کم، البته فقرا ډېر زیات. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان دپاره فقر خوښ کړی. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور الله مرقده فرمایي چې زمونږ د خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم فقر اختیاري و. اختیاري مطلب دا دی چې غوستی دا و چې الله فقر چې مال نی، مونږ خو غواړو دا زور لګو په دعاګانو، په اسبابونو، په وسایلو، په منډو، په امریکا، په یورپ، په جرمني، په فرانس، په یو ځای په بل ځای چې په څه طریقه باندې مال راغونډ شي، په حرام او حلال الله مدې د حرامو نه وساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نو اختیار کړي، فقر اختیار. لیکن الله جل شانه هغه صرف د خپل ذات قرب او حصول هغه په فقر کې نه دی، هغه په غنا کې هم دی. په هغې کې الله جل شانه حاصلولی شي. چې کله مسلمان د الله جل شانه په نعمتونو شکر وباسي بیا نورم الله جل شانه ډیر ورکوي. لئن شکرتم لازیدنکم. او چې کله د الله د طرف نه د الله په قضا او په فقر باندې مسلمان صبر کوي الله جل شانه درجه پورته کوي.
یو حدیث کې راځي کله کله په اعمالو باندې د مسلمان درجه دومره نه پورته کېږي لکه څنګه چې په ده باندې بیماری مصایب او تکالیف راشي او د هغه درجه څومره الله جل شانه اوچتوي. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې د دنیا نه غفلت د الله د ذکر نه چې غفلت راشي شیطان مسلط کېږي او شیطان چې مسلط شي سړی په غلطو لارو چارو سم شي دنه بیا ښه کار نه کوي او شیطان مسلط کیږي هله چې د الله د یاد نه سړی غافل شي او د الله جل شانه د یاد نه سړی غافل کیږي هله چې دنیا ته مخ شي الله جل شانه ته اشا شي. بس دې آیتونو کې مخ کې دغه فرمایي دې آیت کې فرمایي ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین چې کوم یو کس د رحمان د ذکر نه د الله د یاد نه د سترګې پټې کې دی اړون شو نقید له شیطانا بیا الله پاک فرمایي مونږ په د باندې شیطان مسلط هلته فرمایلو ما کان لی علیکم من سلطان زما زور پتا سو نه چلیږي لیکن دلته فرمایي چې مونږ په شیطان بیا مسلط دا ولی ځکه چې د شیطان ته ووایي چې ها دا لاس ما وړاندې کړي ته دین رسۍ او جلب او پړې تاو که دا وتړه او بیا چې مې کوم طرف ته بیا یا هغه طرف ته مې بوزه فهو له قرین پھر یہ شیطان اس کا ساتھی اور اس کے ساتھ لگا رہتا ہے. بیا شیطان د سرئی کور کم وسره دے بازار کم وسره دے دکان کم وسره دے په جماعت کم وسره دے په ګڼه کم وسره دے یوازم وسره دے یوازم ګناه کې مبتلا په ګڼه کم په ګناه کې مبتلا په مالی ګناه کې مبتلا په جانی ګناه کې مبتلا د سترګو په ګناه کې شیطان مبتلا کوي د وګونو په ګناه کې مبتلا کوي شیطان وسره لګیدل دا الله جل شانه د یاد نه غافل دی او د مسلمان صفت دا دی که چېرې شیطان کله کله داسې وکړي نو دی فوراً بیدار شي دی وی لا اله الا الله استغفر الله سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا بل یو ذکر وکړي د الله نوم واري نو فوراً د شیطان دغه کړی نه دی راخلاص شي آزاد شي. بیا شیطان سمنس بوتلی دی بیا واپس شي لیکن چې د الله نوم خو واخلي شیطان کوشش دا کوي چې دی د الله نوم وانه. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل فرمایل چې هر مصپسې لزل سبحان الله وای لزل الحمدلله وای لزل الله اکبر وای دیر شل او چې پنځو مزونو پسې وې نو یو نیم سل شل 150 او چې څه وخت سملی نو بیا دغه وخت کې 33 ځله سبحان الله 33 ځله الحمدلله 33 ځله الله اکبر او بیا ورپسې رستی سورتونه قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا یو ځل ووایه په لاس وي چوف که اولاد په ځان راکاږه بیا ووایه چې څومره ګناهونه دي کړي هغه ټول معاف. صحابه عرض کو چې یا رسول الله دا خو ډېره اسانه سودا ده دا خو ډېره اسانه سودا ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نه کله کله شیطان د دې لنډ عمل نه تا پاتې او دا تجربه ده تاسو یې وګورئ چې یو سړی وایي زه به اهتمام کوم شیطان دغه وخت کې په بستره چې کښېنې دومره زور لګوي چې دا ستا هیر کړي ځکه چې په دې کې الله جل شانه لوی خیر ښي د الله رسول فرمایي شیطان کوشش دا وی چې د الله د ذکر نه تا نه هیر کړي او چې کله د هغه پاتې شو هغه لوی خیر نه دررسي. نو کله کله داسې وي چې مونږ وایو چې د یو لفظ کې بسي په هغې کې یو لویه ذخیره الله جل شانه ایښې ده ته پرې د عظیم ګناه نه بچ کېږي چې ته الله جل شانه یاد